خام سورہ سواد بعد القمر دے قبل الاعراف تے 38 تے پہ اعتبار دا ترتیب نزولی او 38 تے پہ اعتبار دا ترتیب مصحفی دونے وشان دے قبل الاعراف تے بعد القمر دے اللہ اکبر مخ کی صورت کی سورہ صافات کے تضرع د نیکانو بندگانو اوس په دې صورت کې الله بیان کوي چې پاغي باندې مصیبتونو ډېر راغلیو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله دې صورت چې هغه ډېر زیات مهربان دی په هر چا باندې او رحم کون کړي مهرباني کون کړي په مؤمنانو باندې همیشه همیشه په آخرت کې سواد الله علم دې په مراد دې ورکو والقران او قسم دې په قران باندې گواه دې قران زی ذکر چې خاوند د نصیحت ته بل الذین کفروا فی عزت نو بیا لا کافران چې نصیحت ولې نه اخلي وای بلکې هغه کسان چې کو پری کړي دي په تکبر کې دي عزت نه مراد دې تکبر تی کبر و شقاق او په خلاف کې دي د حق نه کم اهلکنا ډیر من هلاک کړي دي من قبل مخکې دینا من قرن د پیړو نا الله پنادو پس اغي چغي والی چې موږ عذاب لري کوي زمنګ عذاب لري کوي ولا تعونو هینما دغه وخت د خلاصي وعجبوا او دی تعجب کوي ان جاءوا منذرون چراغ راغله دي تیارون کې منهم د دینه وقال الكافرون وای کافران هذا ساحر کذاب دا جادوگر دے دروغجن اجال الالهتا آیا ګرځي دے خدایان الہ واحده یو الہ لا ډیر پکار دي زکایا یہ سر خوګی دا پار جدا د سینه خوګی دا پار جدا د خېټ خوګی دا پار جدا وای په خېټه می درد دے مرشما کنه وای جمعه ته نشه مطلب دلته کې ومونځ وکما مړه ومونځ دی کنه ارڅ دي نو واشروم چې رټایلو نه جوړ نه نکینی بکینو هغه ښه چل لپاره کنه او مانځل نه دي جمعه ته چې مونږ نه راغې دومره قیمت وسره نشته نه د غولو قیمت وسره شته د غولو او د مانځه قیمت وسره نشته یره کدا مونږ ودنیو دا مونږ تابعایو زر به مسلو وړي په ځما مړه خو مونږ دې سره خو وای کوزا الله امامتي پری او ځان مونږ وای په خېټه مې بوج دته نو خو نو مرا کاکا کنه نو ګټي دا کاو کوي خو سکي نار شهر راکاږي هر شهر راکاږي نو څه سره اللہ دې امان نه اجال الالهات ان هذا لشيء عجاب یقینا دا یو خبره ده ډیر ناشنا عجاب وانطلق الملأ منهم اور روان شو غټان د دینه انیم شو وانطلق الملأ منهم او روان شو غټان د دینه د دې چې کوم غټان دي هغه غټ خاماران دي هغه روان شو او سی وی انیم شو زئی واصبروا علی الہاتکم مضبوط شي د خپل خدایانو په عبادت باندې ان هاذا لشیء یراد یقینا دا خامخا یو شی د چیرادی شي دا دا غټ خېټی چې دا راغلی په پیغمبر علی السلام پسې وی په کچھ لوگ کچھ دو خبر وکړه زه ټیک شه سم مونږ ټیک شو هغه دا حق دی او په حق کې په کچھ لوگ کچھ دو باندې خبره کیږي نه ماذا بعد الحق الا الضلال دا خپشو د پاسه د صادری تکواله وی زې مړه د سر نه کی دا پوخا ده نعوذ بالله من ذلك الف مره د سر نه کی زمونږ وراره دی دا قدم په مخ کې وړو کې لو شو مونږ را د ترونه یو دغه د چې کوم دی موږ ترا چوتیږي او چجې کوي
زئی نو روان شو لاړو وی خپل کلک شي او د خپل مقصد دی دی وایي چې ما د مکې بادشاهي ما ته میلاو شي لشیء یراد ما سمعنا بهذا فی الملة الآخرة موږ نه دی اورېدلې دا خبره په لکه بلو کسانو خبره کړې وکړه دا دې سره پاره وی لګیا دغه شیء یراد دا هغه اندوانو د ابو جهل او د ابو لهب خبره نن سبا زمن پدې ځای کې ځینې کسان کوي پوه شو خدای زما تاسو ته ولا قرآن دې ویلې کنه چې قرآن نه ځان خبر کړی وای نو دې بدبختو به دا خبره کوله لکه دې ته خو پته و چې دا خبره خو د ابو جهل ده ما سمعنا بهذا فی الملة الآخرة من نه دا اورېدلې دا خبره په دینونو مخکینو او رستونو کې ان هذا الا الاختلاق ننیدا مگر دروغ جوړ کړی شوی انزل علی ذکر آیا نازل کړی شوی نه په دمانه قران مم بیننا زمن پمنس کې پمنګ ولې نه نازلې دو بلهم پی شکین بلکې دی په شکین من ذکر د نسیات زمانہ بل لما یذوق عذاب ترقیلا بلکې تروسه پوری دی نره سکله زما عذاب زما سپیړه چې سپیړه وسکله ندی دا بیا پته ولې دا سپیړه وایي آرامیان ام اندهم خزائن رحمت ربک اې د دې سره خزانه د رحمت درفستا دی الله زی چاغه ضرور دی الله وهاب او ډیر زیات ورکواله دی دا خزانه خو الله دلین دی ورکړي چې دی سوغواړي پیغمبر کوي وای ام لو ملکون یا رجرا پاره اختیار دین د اسمان نو د زمکه او داغي چې په منځري دوانو کې پلي تقو په اسباب پزدي دی او خيجه پورتا اسمانونو تا نو دا رحمت دې بند کی جندم ما اے یو لخر گوٹے دے جندم ما یو لخر گوٹے دے هنالک پدغزه کی محزومن شکست خوردا ڈیپیٹڈ من الاحزاب د ډلونا اے ډېر ډلې چې دی دا کرونه والی دي دا غرور او تکبر خبرې کړي دسمو فرعون دې نه لیدو چې را بنی اسرائیل څه دي اخو یو خاص کې ټول غیر ورګه چې پوه شو سره الله سره څنګه چې سور سانډه دی بیا جوړو سور سانډه په شان بیا پروت وایي یو چغې وسته ایمان نه نو الله وی دا لخ کری چې دام دا غي لخ تر سره تعلق ساتي چې ډیپیټډ دي دې به هم ډیپیټ شي پته پوتو لګي نو ډیپیټ نشول بیا په جړاګانو جوړل کذبت قبلهم دروغجن ګڼلو مخکې دینه قوم د نوح علیه السلام عادیانو فرعون ذلاتا چا خوند میخونو وسمود ایا خوند بادشاہو وسمود او سمودیان وقوم لوط او قوم د لوط علیه السلام واصحاب الایکا خوندان د بن اولئک العذاب دغدلین کلن نو دا ټول الا کذب الرسل مگر دروغجن ګڼلو پیغمبران په حق عقاب پس ثابت شو بدی باندې عذاب زما عقابی وما ينظر هؤلاء او انتظار نه کوي دا موجوده الا سویاتن واحدتن مگر دا چغی وی مالا من فواق چینه بی اغیر لا ایساری دل ای آغا بی او چغی بس باقی کو بیا صبر نئی باقی کو بیا صبر نئی اللہ اے فواق ستا ہوئی فواق دا زنانا نه زنانا دا اکثر غوا ودرې کنه میخه ودرې وایي چې غوا میخه ودرې کنه ناول او تراسخه اسن ډکور کې او تور پری دي کنه نو دې شي نیولې او چې هغه ول بده تی باندې خلک کیږي دای دی راکړي زری تی راکړي
وای چې یو ګوټو ته نصیب نشي د خپل کار کړی دا اوس زمونږ دي نو هغه خپل بچي ته پیر اپریدي نه دې ته خو نه اپریدي خو خپل بچي ته اپریدي خپل بچي ته اپریدي هغه بیا اپری خو دې چې بیا کولاو شي ټوټې کولاو شي یې څو بندونه دي دغه ته پوا دا څه چې ورپریدا بس مطلب دا الله وي پاغي کو بیا دومره صبرون دی وایي او پواق دې تام وي چې یو ته ول وشي او بیا بل وشي د دې پامنس کې چې کوم وخت ها ګورئ او دې تام وي اول زنانه د اترې چې پاک کی چې پاکي کې به الله راځي نو دا پاکولو او دا راوځلو او لوشلو پامنس کې معمولی صحیح وخی وقالوا وی ربنا زمن ربا جلنا بتلوار سره کوم تقتنا اغه برخه زمنګه قبل یوم الحساب مخکې د ورځې د حساب نه اسبر علی ما یقولون صبر کو پاغه چې دی وي ذکر دې خبرو سره جواب نشته سو سره کې افسخ خنزیران دي ګډوډي وي واذکر عبدنا او یاد کا بند زمنګا داوود علیہ السلام زل اید چا خوند طاقتو انه اواب یقین هغه ډیر زیات رجوع کوونکې الله تا منګه مسخر کړو ګرونا داغه سره چې پاکي و بیان ولا الله چې پاکي و بیان ولا داغه سره بالعشی صبا والاشراق او اے مازیګر او صبا سحر اے بیگا او صبا و ان اروح و طیر ماشورا او مرغان را جمع کړی شي کله لو اواب دا ټولو دا هغه تر الله تا ګرځیدونکي وشددنا ملک و موږ مضبوط کړو حکومت ددو واتینا الحکمت او دلم ورکړو په ها او فصل الخطاب او هغه فیصله کون کی خبره اے فصل الخطاب معنا دا چې دبه کوم خبره وکړه بس هغه باندې بیا فیصله هغه بیا بل خطر نه یعنی دا په بیا ضرورت نه و چې تورګه چې دا بل څوی نه هغه چې وکړم عقب هو بیا فصل الخطاب وهل اتاک نبو الخصم آیا راغله تا هغه خبر دا دو جګړه مارو اس تصور المحراب کرے چاغي وروا وختل په دیوال د عبادت خانه داوود علیہ السلام اس دخلوا علی داوود کله داخل شو داوود علیہ السلام باندې په پزیامنهم ناغه ویره د دینه قالو وی لا تخف مېرګه خصمانی من دو جګړه ماریو مدعی مداله باغا بازونه زیات کړه زینو زمون په زینو باندې په حکم باندې نه فیصله وکړم په منځ کې بل حق کې پای وا اغا په انصاف سره ولا تشتت او بنصافی مکوا وحدنا او منتقون او کایلا سوا الصراط اغا لاري برابرۍ تا الله انها وسچ فیصله لا دا دو پرشتي وي الله د ازمیخ د پاره لګلی وي داوود علیہ السلام دا دی په دیوال باندې وراوښتو او په هغه ټیم وراوښتو چې د آرام وو نو دی وایره دا طبيعه ناغو ته یریګم زمون فیصله وکا و ان هذا اخي یقینا دا زما ور دی لهوتی سومتی سون ناجتن ددا یو کم سل غړی دی ولیا ناجتن وایدا او زما یو غړه دا فقال نو دی وای اکفل نیها اے را کمال دغه یا وا چې زې زم کم داغ خپلو یو نا داغ خپلو یو کم سل سرا چې سل شي تاسو پوه شئ صحیح ده نو زما یو ګړه ده نو ما خدای نه خلاصي او په خپلو یو کم سلو باندې صبر نه کوي چې لکه دا شتل لګي مړیږي نو وعزنی فی الخطاب او دې زور اور دې په ما باندې په خبرو کې نزو سو کما قال نو وی داوود علیہ السلام لقد ظلمك یقینا د زیاته او کو بتاونی می سوال ناجته کا باغه وختلو د غړي استایلا نیاجی چې زمي کی د خپل غړو سره و ان کثیر من الخلطاء او یقینا ډیر د شریکان نه ليبغي بعضهم على بعض زیاته کوي ځینې نه دي په ځینو باندې
تاسو پوه نه شئ ځان پوه کړئ خبره کسی اسرائیلی روایت کې بدی کې ډېر زیات او بدی باندې موږ مخکې بحثونه کړي ډېر مختصر خبره واورئ مختصر خبره دا ده چې د یو کم سل ښځې وې او اوریا د یو مجاهد او دغه ښځه وه ډېره ښکلې او دلیدلې وه او کیسې پیسې تاسو ته یاد دي ټول اسرائیلي روایت دي الله دې به دې تندر راخلاص کړي په پیغمبرانو پورې دروغ جوړ کړي وای د ولید هغې لامبل او د ولید او جو پلان کې او جو ډینګرې او جو ډېرې خوښه شوه او چې دا خو زما ښځه پکار ده دا خو دلنده پکار که نه او بیا چې کوم دی نو الله تعالی دیواز میونه پرشتې رالی او هغه ته وایي چې زما د یو ملګري یو کم سل ګډي شته دی زما ګډه غواړي نو هلکه ګډي جدا شی دی او ښځې جدا شی دی پیغمبر د ښځو نه ګډي جوړې کړي یو کم سل ګډي دي جوړې کړي وایي دا خبره صحیح نه ده بس دا یو فیصله وه دې راوړه الله ازمیو او د خلکو ته ښکاره کوله چې پیغمبرو فصل الخطاب او خپ فیصلې به کولې خو کله کله به غلط هم شو ځکه چې خدای نو انسان صحیح ده نو دا پرشتو چې دغه شوې دی چې په دې امتحان کې پیل شو دا څنګه پیل شو دا داسې پیل شو چې د مدعي خبر واورېده او د مدعي خبرې وانه اورېده او فیصلې دي چې وکړه ها کته وی چیرې یو ځای نه خارښتېږه ته چې نه زه خو یې ګروم بیا خبره دا ده چې بني اسرائیلو کې دا عادت وو چې یو سړي به بل سړي ته دا ویلی شو چې یاره ته داسې وکړه چې د خپلې ښځې طلاق ورکوم ما زه به ورسره نکاح وکړم که ستا خوښه وي باید سړی د ښځې نه تنګ وي که نه نه وایي چې یاره که ته تنګ یې او د غیرو طلاق وله ورکړه زه به یې په نکاح والم نه هغو به دا بده نه ګڼل نو داود علیه السلام په ذهن کې دا راغلي وه چې یاره زه دې پلانکي ته هر څوک چې یا اوریا و هر څوک چې زه ورته ووایم چې یاره خپل بیبي که ماله په نکاح راکړي او دی ورته طلاق یې او زه یې والم نو دا خبره بیا څه نه څه دغه کوي خو الله تعالی په دې هم په ده باندې عتاب راولېږو چې دا یو کم سل دي لګي دي سړی اوس د هغه نه اوس ښځې ولې اخلي ولا صحیح ده نو هغه په هغه معاشره کې دا خبره بده نه ګڼل کېده صحیح ده الله اکبر ها نور تفصیل چې دی هغه نشو کولی ځکه وخت زموږ سره دومره نشته ها قال قدم الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان یې راوړ وعملوا الصالحات یعملون کینه وقلیل ما هم اولاد دي وظن داود او یقین کو داود علیہ السلام انما پتنو چې یقین موږ دی आवाज میو پس تا قرانو د بخنو غوښتل رب او د خپل ربنا وخر راکان او پریوت رکو کوونکې وانا او الله ته رجوع وکړه فغفرنا له ذالک پس منګه بخنه وکړه د تل دې کار وان له عندنا لزلفا او یقینا ود د زمون سره لزلفا خامخال لوی مرتبه لوی نزدېکت وحسن مآب او زي خيستا یا داود اے داود علیہ السلام انا جعلناک خلیفتا فی الارض یقینا من تکر زول ہے بادشاہ پزماکا کے فاحکم بین الناس نو فیصله کو پمن دخل کو کی بالحق په حقا ولا تتبع الهوى تابعداری مکو د خواہشاتو پسوا بڑی تعالی رضی الله رضا الله نا ان الذين يقينون كسان يدلون عن سبيل الله چاغه اوړي د لارې د الله نه لو عذاب شدید داغې د پر عذاب دې ډېر سخت الله یو دغه زمونږ کم صاحب چو نو تفہیمات 47 نمبر صفحہ طبع 4 اگست 1951 تا اکتوبر 1967 آئی کیا لکھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو کچھ کیا تھا اگرچہ وہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک عام دستور تھا
और उसी दस्तूर से मुतासिर होकर उससे ये लग़्ज़त सरज़द हो गई थी। चुनांचे ये यहूदी अखलाक ही का असर था कि मदीना में बाज़ अंसार अपने मुहाजिर भाइयों के खातिर अपने बीवियों को तलाक देकर उनसे बियाह देने पर आमादा हो गए। अल्लाहु अकबर, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिका अल्पा 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 मर्रा। सहाबा किराम जमाअत तगोरा और दागी पर बारकी दे खबर सोच कोई फिक्र कोई अल्लाह दे खैर रा पीर, अल्लाह दे खैर रा पीर। नो किताबुने ची गोरे नो ख्याल पकी कोई चिस्तासु जब हम पति से अल्फाज बानी वो न खोजी तलफुज पे वो नशी बगैर द पोह कौल ना मा पे हम तलफुजो को वदा पोह कौल दा पा ची बिया द दोज़ख टेकदारान जोड़ से नान पोह के बखबर खान किताबों में गोरे, हर किताब में गोरे। अल्लाह के अमान में इंसानान ने गलती की, अल्लाह ने ऊपर की, अल्लाह जो तो मुआफ की, कभी गलतियाँ नहीं शीर यार चाना की जमना की नो अल्लाह की दागा का नूर द इस्लाम दा पारा और द दीन दा पारा जिका मेहनती करे गया अगर अल्लाह कबूल की आदा जो तो अल्लाह मुआफ की मुआफ़ी खजाने अल्लाह पला सही जो ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू हाँ अम नजालुल लज़ीना कल मुफ़सिदीन ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू वमा खलक़ना समावाति यदिल्लुना अन सबीलिल्लाह लहुम अज़ाबुन शदीद तजीरा पर अज़ाब देसा बेमाना सुयम हिसाब और सबब ददी चिदी हेर कड़े औरत द हिसाब वमा खलक़ना समा औने दे पैदा करे मंग आसमान औज़मका वमा बैनहुमा अचिपा मिन जदीद वाणु किरी बात पेलन बे पैदे ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना दा ख्याल दागी कसानु ने कफरू चिकु परि कड़े ने फवैलुल लिल लज़ीना कफरू पस बर्बादी रे दागी कसानु द पार चिका पेनांदी मिनन नार दौरा आम न जालुल लज़ीना आया मंगर जोन की वाला कसान लरा आमनु ची मान रावड़े वामिलु स्वालिहात या मोल निकड़ी दिने कल मुफसिदीना पशान द पसाद को उनको फिल अर्ज़ पज़मा का के आम न जालुल मुत्तकीना आया मंगर जोन के ऊपर इस घरान लरा कल फुज्जार पशान द पाजिरानो किताबुन दा किताब अज़ीम शान दे अनजल ना हो मंगरा लेकर रहने दे लरा इलै कताता मुबारकुन द बरकत नडक लियदब्बरु आयाती चिदी सो चुकी पर आयतुन दने के वलिया तज़क्कर उलुल अलबाब और अदीरा पारा चिन सियात कबूल की खवानदान दाखलनो व वहबना लि दाऊद व सुलेमान हम वरकड़े दाऊद व सुलेमान अलैहिस्सलाम ला मंग और कड़े लि दाऊद अलैहिस्सलाम ला सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़े नेमल अब्दो देर खबंदो दा अल्लाह इन्नहु अव्वाब यकीन अगो अल्लाह ता रुजू कौन के एजो रिजा अलैहि बिल आशिये कला ची पेशके शुदता वक्त नमाजी गरी के अस्वाफिनातुल जिनाद अस्वाफिनातुल जियाद पागे द्रेख पोबानी वालाड कर असुना स्वाफिनात आगे अस्तवई पद्रियो पो वलाड़ी वक्त पई चोतकड़ी दपारा द मंडे चिकला मालिक हुक्म के जमा पत्रा पोको केगम और जिहाद करा द असुन सातलू द जिहाद द पारा फकाला पसवीदु इन्नी अबबतु बल खैरि यकीन जमीनकुम मिना ददी अमाल सरा यानी ददी असुन सरा आन जिक्र रब्बी द वजिद याद दरब जमाना इदा मिना व सरा जज़ककुमा चिपदे ज जिहाद को अल्लाह पे यादो जिहाद को हत्ता तवारत बिल हिजाब नदवे वेदा असुना दिला यौमन डोर कई चीज़ मश्क वेनम लगे संग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या वज़ीर आज़म आगा द फौजानो मुख्तलिफ आगा करतबुन चले आगीनी मुआयना कई
نو دا غاسونه وای دا وزغلوي چې دا وینم چې منډه څنګه دا نو هغه اسونه هغه منډه ور کړې شو نو دا وزغلیدل حتی توارت بالحجاب تر دې چې پټ شو په پردو د دړو کې یا هغه څومره دړې شوې چې هغه اسونه به څه شو بیا په نظر نه راتلل هلته کې یو کولو میدان نو اسونه وو په میدان کې دومره لري خو هم نه وتري چې نظر نه پناه شو خو دړو پناه کړل حتی توارت تر دې چې پټ شو بالحجاب په پردو د دړو کې نو دو وردوها علیا واپس راولې دا اسونه ماتا نو اسونه وته واپس راوستل چرای وستل نو پتو پیقا نو دې شروع شو مسحم بسوقه پلاس وهلو داغي په پندو والاناق او پسټونو دا سارو خواندان پدی پوی آغا د دې سارو پسټ باندې او پخپو باندې په پندو باندې د مینی لاس راکاږي نو د مینی لاسونه راخ کودل پاغي باندې نو دی به قصه جوړ کړه وی چرای وستل وی دنه نمازګر منځو شو ځان نه معنی کوي ځان نه معنی کوي وای دا وی چورېګا دا خدای مانه نمازګر منځو شو زه غافل کړم د الله د یادونه راي ولای چرای وستل نو بس سټونه تی پریکړل او پیټ هم پریکړل نو مسحن چرته مل ذبحن په معنا راغلی دی نو پیسې کې نشته وای دا ښه زمونږ به ذبح کړل نو جو سټونه ولا ذبح کړل دا مړی ذبح شوی د مړونه دا پیدولې پرې کوي پوه شو وای دا ځان له خود کولې وجه دا شوروای خوږي یاره یا الله زما تاسو ولا ګورئ وای په یا پاندې خو ورڅخه پرې کولې وي دا یې سو خو دې خونه کوي چې ساروي ځما کې جو بیا دغه شال خوري خو ټک ټوکی کی ګوندانه تاسو کا ټک ټوکی کی او اډو کې پیدا کی او هغه خلکو لور کې او پستا وخه ورسره ته پاتې کوي غټایا ټولا او یې ځان له کور تر وړي دې څه کړه غټایا ټولا ها ګورئ الله نو دا خبره سینه ما چې کوم معنا وکړه دغه صحیح وها ولقد فتن سليمان او منګه په امتحان کې اچول سليمان عليه السلام والقينا على كرسيه او من غرزولو د پتاخ باندې جسدن يوجسا ثم اناب بیا دې دروجو وکړه الله تا دا سو وېدا بغوتای کې دغه بادشاہي و وې شیطان چې دین هغه د ناوینا په زور باندې غوتې واغس الله ته ولتاو او غوتې د شیطان سره شو او شیطان راغی د تاب د سليمان په تخ باندې کېناس او سليمان عليه السلام د ملنګانو په شان بار ګرځېدو په شړو باندې چیرې غوتې زما شي دا حکومت زما په غوتې کوو کنه خبري غلطي اسرائیلیات دي بکواس ته خرافات دي فضولیات دي خبر دا سليمان عليه السلام د دشمن سره د سخت جنگ اراده وکړه بعض مجاهدین د سیو چاغي کمزوري وخو سليمان عليه السلام لقار وراغه غصش وېزو بیګاله د خپل سلوالو بیبيانو سره میلاويګم او د هرې ویبا ان شاء الله حمل کیږي او سل مجاهدین به پیدا کی خو ان شاء الله ونه نو ټیکوا
چې شپه شوه نو د خپلو سلو بیبیانو سره میلاو شو د یو پیغمبر سره د سلو جنتیانو طاقت د سلو جنتیانو سړو د عام سړو نه د جنتیانو سړو چې په جنت کې ول الله کم طاقت ورکړي یو سړی لا وایګم نو د سلو جنتیانو سړو طاقت دا یو پیغمبر سره په دنیا کې اوس په پوښتنه نه دې رسول به بیا سره میلاو او تفهیم القرآن کې علامہ مودودی رحمه الله دا خبره لیکلی ده چې کله جمی اوګداش پي نه هم پاره کې رسول بیبیانو سره میلاوي دل نه دا څنګه میلاو نو دا سوچ نه کوي انسان دی نو سوچ دا سوچ نه کوي چې یو طرف ته خو د بخاری او مسلم شریف حدیث متفق علیه صحیح حدیث چې پیغمبر علیه السلام بیان کړی دا واقع بیان کړی او پیغمبر علیه السلام وایي چې رسول الله بیبیانو سره دې میلاو دی وایي چې رسول الله بیبیانو سره څنګه میلاویږي نو پیغمبر وایي میلاو شو دی وایي څنګه میلاویږي نو تخپل رائے ولې استعماله سوچ کوه کنه ځکه خو موږ وایو الله دې مغفور کی مهنت ډېر کړی دی خو بعضې خبرې داسې کړي دي چې خدای دې خیر راکړي اوس هغه اوس هم په کتابونو کې موجود دي که نه دا خلک یې ګوري نو په کار دا نه چې دا خلک ځان پوه شي چې مسله داسې بل دا چې هغه انسانو نو دا هغه اوس تایید خدا مه کوئ چې دا رښتیا ویلي صحیح ویلي دا خو تو سره هم ملګری کېږي نو غلطي خو زما نه کېږي زما د پلار نه هم کېږي نو زه به خپل پلار ته څه یم چې دا ټیک وایي نو که یو سړی اسمان ته وخوته او ډېر نیک شو خو غلطي خو دې کېږي چې کیا غلطي مې وې داسې پټې خبره خو نه نو چونکې د انشاءالله نه ویلي نو بیا په خپل وخت باندې صرف یوه ښځه ته حمل اخیستی و او هغه هم زیان شو کچه وغورځېد نو یوه بیبي هم حامله نه شوه بارداره نه شوه یوه بیبي هم صرف یوه بارداره شو وه او هغه هم زیان وشو نو هغه زیان چې کوم هغه لوتړه هغه یې دای راوړه او سلیمان علیه السلام ته په تخ واچوله وی دا ستا خبره ده وواله دا چې اصل مجاهدین به پیدا کړي نو الله ورته وښوه چې ټیک ده تا خو د دین دپاره غیرت کړی خو په خبرو کې احتیاط کوه انشاءالله دې جوړېږي پوه نه شو خبرې ولقد فتنا سليمان قال رب اغفر لي نو وی دو ای زما رب ما وبخا وهب لي مال را کمل کندا سی بادشاہ لا ينبغي لآدم چې نه خایږي چالرا من بعدی زمانہ باورستو پس زمانہ انک انت الوهاب یقینا یہ تو ډیر زیات بخون کې ورکون کې ورکړو والا فسخرنا له الريح پس منګه پکار لګولو مسخر کړي ور دره پارسیلای تجربه امری چا بروانو په حکم د دروخه ان نرما ایسو اصحاب کله کم زه ته چبا د غختلا کوم زه ته چبا غختلا دو ا کم زه ته چبا د غختلا الترتلو و شیطان و شیاطین او پیریان چو کل بنائن دا هر یو چو نو بنا ان آبادی جوړون کې د در پارا وغواس او غفيون کې د در پارا په دریاب کې ملغلره والله استه واخرین او نور داسي پیریانو
مقرنین چا تړل شو په اسبات په زنجیرونو کې ځکه نه فرمانی کوله هاذا طاونا دا زمون ور کړی دی پمنون بس احسان کوا او امسک یا بنکا یعنی مکو بغیر حساب به حساب اساس صحیح حساب کتاب نشته وان لو عندنا لزلفا او یقینا لذر پارا زمون سره خامخ لوی مرتبه او حسن و اب او خزید واپسې واذکر عبدنا او یاد کا بند زمونږ ایوب علیہ السلام اذنا دا ربو کله چې आवाज وکړو خپل رب ته انی مسنی شیطانو چې یقینا رسیدلې ماته شیطان بنسبن په مرض سره او عذاب په تکلیف سره اور کوز برجل کا اور کوز برجل کا وا پخ پلبانی دازما کا هاذا مختصر اندازه دلامبلو دے باری دنیا و شراب او دسخلو دے نو دے نا جوړو بچو لوی مرض کیو الله ته پتر چې سماره او بهر حال د بیا الله ته سوال کو الله وی د خپل شوا چې دا خپل په ازمه کدا شواله نو چې نه راځرونه شو الله نو الله خو به سیم چې راځغنو زره زغونه ولا شو والله وی اسباب مهیا صحیح خام خاصه خو بکې کنه څه کوي کی هاذا مختصر بارد و شراب نو ادا وبدي نو ولام په اواز کته واخه شنو خشو او وهبنا له الو او من ورکو دل اهل دو مسلم او داغي منګي نور ماوم د دې سره داغي سره رحمتن رحمت منا زمونږ طرف او ذکر او نصيحت لول الباب د پاره دو عقلونو د خوندان او خذ بیا دې کدا قسم خورل خپل خلیفہ یزه وتا صلی الله علیه نو الله وی وس تری شو کا چې خپل قسم دې پورا کا او دا چې پورا کا چې مشکڼی راواله سل یوځای کا سل لخت راځي یوځای کا او هغه جاروګه ولې چې را پیره جو سل لخت دی وای نو دی وایي چې قسم وخورم زبام دا چې کوم نه دا څنګه پونه دا خصوصیت او د ایوب علیہ السلام کنه یوسف علیہ السلام خپل رور تا لوخه کې خو دو او غلی ثابت کو نو ته بس چې زبري څنګه غل ثابت کو هغه خصوصیت او یوسف علیہ السلام پوښیو واخذ بيدك اور واخلا پلاس بل کې زیخ سنی و جارو پذری بی پسوا پر سر خپل بیبي ولا تحنس او مماتا خپل قسم ان وجدنا صابرا ها کچا قسم او هو چې زو خپل خزه سل نو یو لور وام نو نه شي واله ولي به وږي اسه غب ته او سل ویلو دی یو نشواله و بینش ولي به وږي دا ته چې په میراث کې رسیدلی ده رسیدنه وزګورا ما دا وکړه دی به چل گئی دی به لور نه را پریدي او دا قسم کفاره به وښو دا ته چې قسم نو کومه ته وایو چې نه دی والي شي دی په ورته لوړ اصلي ژوند شي ځان به بيجارو کړی دا څنګه په نه ها ظالمان په کېشته الله دې خیر ورکړي الله دې امان لري ولا تحنس ان وجدنا صابرا یقینا من دې مونږ دې صابرن صبر والا نعم العبد ډېر غره بندو انه اواب یقینا نو دې ډېر زیات رجوع کون کې الله تا واذكر عبدنا ابراهيم او یاد کا بنده زمون ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام اولل ايدي چاغه خوندان د طاقتو الله والابصار او ديلمو انا اخلصناهم يقينا من خالص کلو اغیرا بخالصه ذکر الدار فخالص کولو د یادولو د اخرت د کورو هغه بل اخرت کور یادو ښا
وإنه من دنا لمن المصطفين الأخيار او یقینو آغا زمن پنځ باندې خامخا د چاند کړه شو غره کړه شو نا الله مصطفین چاند کړه شي اخیار غره کړه شي الله دا مصطفین جمع د غره ښا او پدې کې بیا موږ تحقیق د لفظي تحقیق کړل په خپل سبقونو کې هغه یاد ساتي او کړه تیاری جوړوي لګاو کنه یاد ضرورت نشته واذکر اسماعیل لفظي تحقیق په ترجمه کې دا ضروری شی او کدا راغه نو د دې لپاره چې مطلب دا دی مې کوم داسې تحقیقات لفظي تحقیق کو دا هم ضروری شی تفسیر لپاره لمن المصطفین الاخيار واذکر اسماعیل او یاد کا اسماعیل علیہ السلام والیسع علیہ السلام او د دې تفسیر ته سورہ انبیاء 85 نمبر آیت کې وذل کفل او ذل کفل وکل من الاخيار او دا ټول د غره خلقنا هاذا ذکر دا نصیحت ته وان للمتقین لحسن مآب او یقینا د پاره د پرهیزګارانو خامخ خپل زیاده د اوسېدو اساس زیاده جنات باغونه دي عدنین دا همیشه اوسېدو مفتحتن کولاو بی لهم د دې لپاره الابواب دا غي دروازې د مخکینا متقین پیا اې دوزخ دروازې بندې دي زکه یا باغی الخير اقصر د دوزخ دروازې بندې دي زکه بد عمل مکوا دوزخ تا دا بند ہے ولی بد عمل کے دا جنت دروازے ہر ٹیم کولاو دی زکا یا باغی الخیر اقبل اللہ نیکی کول پکا دی وکل من الاخیار هذا ذکر دا قرآن یولو نسیات تے وان للمتقین لحسن مآب او یقینا دا پارا دا پرہیزگارانو خامخا خپل زیدے جنات عدن باغونه د همیشه اوسېدو وفتحت لهم الابواب متقین پیا تکیا اون کی وی دی پاگے کیا دونا دی برابر پیا پاگی بھی پاکیاتن میں کثیرت اندیر و شراب او اسکاکو ویندم قاصرات الطرفے ای بردی سرا آغاق کا تساتن کی اللہ قولو نظرون لرا آغا حوری د جنت اطراب اے امزولی د خپل خواندانو سره یا امزولی په خپل میانس کې الله وای دا چې امزولی پیغلی بدل زور کم هاذا ما توعدون ليوم الحساب دا هغه چې تاسو لوز کی په ورځ د حساب کې ان هاذا لرزقنا یقینا دا زمونږ رزق ته مالو من نفات نشته ردی د پاره ختمېدل هاذا دا دی واوریدل او بل واورا وان للطاغین لشر مآب او اے ترغیب سرا ترہیب وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ يَقِينًا د پاره د سرکشانو لشر مآب خامخا بد زیده جهنم چاغه دوزخ ده یسلونا داخل بشاغیتا وبئس المهاد پس ناکار زیده د آرام هاذا دا عذاب ده وليذوقوه پس ودی سکی دی لرا حمیم و غساق گرمی وبا او ویني زوی دی یا الله واخر من شکل او نور د دې پشان ازواج قسم عذابنا هاذا پوجن اے یو ډول ورش دوزخ ته ور روانه ټول په هڼیږي چغه وو باسي او دا پریاد بجوړي چې منګه بچ گئی نه نور چا دوزخیان چې کوي کنه ناغي وای هاذا پوجن ها نو دې ته وویل شي هاذا پوجن دا یو ډول دا مقتحمن چې داخلي دن کی دا معکم استاذ سرا لا مرحبا بهم دوزخیان وای لا مرحبا بهم هیڅ په خیر راغله دي ته نشته هیڅ خیر د دي نشته منګه ورات شو ستی شو دی مو ستی شي انهم سوال النار یقینا دین نوتن کی دی ورتا قالوا بدی بل انتم بل کتاسو لا مرحبا بكم نشتره خیر تاسو لپاره انتم قدمتموه لنا تاسو منګه را مخکې کړی دیتا دا خوستاسو دا چلونو نتیجه را کنه
دا خو تاسو زموږ مشران وایي که نه دغه دې ځای لرلو فبئس القرار پس ناکاره ځای دی قالو وایي به دي ربنا زموږ رب من قدمه تابعین وایي الله چا من قدمه چا چې را مخکې کړي وو موږ قالو وایي به دي ربنا ای رب زمونږه من قدم لنا هذا چا چې موږ را مخکې کړي وو دې ځای ته فزیدهو عذابا نو زیات ورکاغل عذاب ضعفا دوچن فی النار پور کې اور دې جواب تیر شوی په سورې اعراف آیت نمبر 38 کې 38 وقالوا ابدی ما لنا لا نرى سشوی موږ لره چې موږ نه نوري جالن اغه نارینا كنا نعوذ من الاشرار چې موږ مشمارل اغیر را دهشتګردونه چې دا شریان دي اتخذناهم سخریا نیولیو موږ غیل را پټو کو امزاغت انهم الابصار یا کږي شي دي دا غینه سترګې زمونږه ان ذالک لحق یقینا دا خامخا واقعي خبره ده تخاصم اهل النار دا جګړه د خوندانو د اور د دوزخیانو قل وانما انا منذر یقینا یمزو يرون کې وما من اله نشته شو معبود الا الله مگر یو الله الواحد چاغي کیو دی القهار زورور دی رب السماوات پروردگار د اسمانو د زمکې د هغه چې په من دي دوانو کې دي زورور دی او ډیر زیات بخون کړي او آیا دا خبر دی ډیر لوی انتمانو موردون چې تاسو له دینه ډډکو یعنی دا قران ما کان لی من علم نشته زمانه پارا چپوا ها ویری ګډ دا اوس یو نحوی خبره ده کنه په دې باندې هر سړی نه پوهیږي خو به هر حال جواب مونږ ته صحیح راغی دا صرف موږ د دې لپاره اوس کوی تاسو ته ویم نه دا دي چې لکه سانډه تعالی هولا خبره پوهیږي نه اوس یو دغه راشي یو فزیکس کیمستري والا او هغه موږ ته لیکچر شروع کی ها نو موږ هغه څه پوهیږو پوهه نو اوس واکې دی الله اکبر وقالو رب السماوات رب د اسمانو د زمکې دی اما کان لی نشته زماره پارا من علم سیلم بالملئ الاعلى باغبرنی لوړ مجلس سره داغه پرشتو از یختصمون کله چاغي خبرې کولې ایو هایلیا وهنه کیګه ما ته الا انما مگر دا چیزو انا نذیر مبین یقینا زو يرون کې اخکارای ما اذ قال ربک او کی چوي ربستا للملائکه پرشتو تا انی خالق یقینا ز پیدا کون کې ما بشرن انسان لرا من توین د خټونه پیدا سوی تو پس کله چې برابر کم دل روانه پختو پیه او پوکه وکم پدې پد کې مې روحي د خپل طرف د روح په قول او ساجدین نو پریوزه د تسجده کون کې فسجد الملائکه پس سجده غټول پرشتو کلهم ټول دا غیناج مون پيوزه الا ابلیس مگر شیطان ونکړه نو دی وګوي وی اول کوم پرشتو سجده کړو ایته خدای په نه کوړه قران وای چې پته تولېږي الله وی کلهم اجمعون ټول پيوزه وکړه الا ابلیس مگر شیطان ونکړه تکبر کو او د کافرانو نقال یا ابلیسو وی دو اے ابلیسا ما منا کان تسجدا تسشی منا کړی چې تاسو د کړی ویلې ما خلقتو هغه ستا چې ما پیدا کو بیا دیا په خپل لاسو جوړ مې کو په خپل لاسو پیدا مې کو استکبرتا آیات تکبر کو ام كنت من العالین یا یتد تکبر کو انکو نه لوړونه آیا یتد لوړونه قال وی دو انا خیر منو زغره ملذنا خلقت تا پیدا کړم من نارین د اورنا وخلقته من طين او دری پیدا کړی دا خټینا قال الله وی پخرجو وسوزا من هذه جنتنا فانك رجيم پس یقینا یہ تو رټل شوی ذلیل شوی تلواله شوی وان علیک لعنت یقینا پتا مې زما لعنت ته الی یوم الدین ته دور زیدو بدلی قال ربي وی دوی زما رب پانځ نپام هلی
مال مهلت را کایلا یوم یبعثون تر د ورځې بیا راپورته کېدو قال نو الله وی پینک من المنذرین یقینا یې ته د مهلت درکړې شو نه الی یوم الوقت المعلوم تر دا ورځې وخت معلومه پوری یعنی د یوم الفنا پوری نمرې با قال نو وی دو په عزت کا پس قسم دې ستا په عزت باندې لوغینهم اجمعین خامخا بلاړي کوم بدل رټول الا عبادک منهم المخلصین مگر بندگان ستاره دینه خالص کړی شي قال نو الله فرمایل فالحق پس دا خبره حق دا والحق اقول او حق زویم لعمل ان جهنم خامخا ډکوم به دوزخ من کستانا و من منتا بیا کا او داغه چانه چستا مرګرتیا وکړه مینوم د دینات بیند ټولونه قل وای ما اسالکم نوارم تاسو نه لې په تبلیغ باندې من اجر سمزدوری و ما انا من المتکلفین او نه مزود تکلف کوونکو نه پزور باندې ځان مد مشر کوونکو نه چې ما تر یو کار حواله نه ازري پزور ځان مشر کوم ځان کار جوړم نو متکلف نه مخه ځان کار نه جوړم ان هو الا ذکر للعالمین نه دا مگر نصیحت ته د پاره د مخلوقاتو ولا تعلمون او خامخا یقینا پوبشی لتعلمون خامخا پوبشی نبأه د دې په حقیقت باندې بعد هین رستو سوخنا یعنی بعد الموت رستو د مرګ نه